السلام علیکم. د عوامي نیشنل پارټۍ یو ډیر مرکزی رهنما او ډیر ښه شاعر او دانشور او اجمل خټک صاحب هغه جلاوطنی په افغانستان کې ډیر تیره کړې و، ډیر سخت تیرې کړې وې، ډیر صحیح ورکر او ایماندار سړی و. هغه یو پیرا مشرف په دور کې د پارټۍ نه جدا شو، نو یو کال جدایي تیره کړه، بیا واپس پارټۍ ته راغی. نو ولی خان بابا نه چا تپوس وکړو چې د اجمل خټک اوس په پارټۍ کې څه حیثیت دی. نو هغه ورته ډېر ښکلي جواب ورکړو، یو جینۍ چې د کوره وځي او کال تیر کې او بل خاون ورته میلاو نشي او واپس راشي، نو د هغه په کور کې څه قدري. دغه حال نن سبا د پی ټی آی د کسانو دی کم چې پارټي پرېښې وه، او اوس مو اورېدلي دي چې هغه عمران خان ته مینتونه کوي چې بس مونږ ډېر ستومانه یو، مونږ واپس واله. خو د هغوی به په پارټۍ کې هغه حیثیت وي کم چې لکه د اجمل خټک بابا بیا د وتونه پس په نیشنل پارټۍ کې و. خو په دې کې دوه کسان کو واپس راشي نو زه به په خپل ځان خوشحاله یم. یو شیرین مزاري ده او یو ملیکه بخاري ده. دغه دواړه د بچو د لاسه ډېر بلیک میل شوي دي، کنه ډېر جنون او د عمران خان سره صحیح ولاړ خلک وو، او دا نور چې دي دوی خو خپل کیریر تباه کو. نن په اسلام آباد های کورټ کې عمران خان نه چا تپوس وکړو چې ستا نه دا خلک لاړه، نو ستا دې باره کې څه خیال دی؟ هغه وی زما نه لاړه، زما په پارټۍ څه اثر نه کوي، خو دوی خپل سیاست ټوټل ډیمیج کو، ډېر نقصان یې ځان ته ورسو. د قافلې چې که نه هغې نه چې مرغۍ جدا شي نو مرغۍ ځان ته نقصان کوي، قافلې ته هیڅ نقصان نه کوي. په دې باندې کو دغه خلک پوه شوي وي نو بیا به لږ دا مشکلات برداشت کړي وو. دومره ګرانه خبره نه وه. جیلونه دي سیاستدان دپاره، خو جیل د فخر خبره ده، څه په کرپشن کې نه دي تللی، صرف د نظریې دپاره تللی دي. نو ما وایي چې تاسو ته ووایم کو دا خلک واپس راځي نو بیا به د هغوی په پارټۍ کې څه حیثیت دي. سوچ به وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.